خجدا ځان له بیله موضوع ده. واده عبادت دی، څنګه چې مونځ تلاوت ذکر حج عمره عبادت دی. ووایه دغه شانتې واده عبادت دی. واده نو تاسو نه تپوس کوم چې واده عبادت دی، په عبادت کې ګانه بجنه ډنګ ډنګ ګلوکاران پنکاران اداکاران مس مردان راوستل پکار دی. وای پکار دی. په عبادت کې ګانه بجانه دا ګستاخي ده که نه ده؟ زه تا ته حیران یم. ما اصلاحي کمیټې جوړه کړې، زما په ذکر څوک ګانه بجانه وکړي په واده کې 5 لک روپۍ جرمانه دي. څوک کولی نه شي. صرف په پښتو خبرو کار نه کېږي، په نصیحتونو دا خلک سمیږي نه. د ناصر خټک واده و، ما ته چې مفتي صاحب مولانا بجلیګر صاحب راغی، مولانا بجلیګر صاحب نوخار نه پسه مسله خفه علماو ته پته وه. ما یو ټیک ده دغه د واده د شپې نه یو شپه مخکې ورته د پېښور نه بنده بکس راغله، هغه مخلوق راغی چې نه مذکر و نه مؤنث و. ما ته قاری عمران پوه نه کوي ته کوم ځای کې؟ توجه، دلته کمیټي غواړم، ټول جوماتونه امامان پر عزم شي. توجه هلته اشفاقو که مشتاقو اوس انویسټیګیشن افسر دی په پېښور کې دی، هغه وخت په نوشیره کې دې د ثوابې ما ته پوه نه کړه. ما دلته حجره کې زما د تره حجره وه، هغې ته اجراګان راوستي وو او هغه د مال د سارو کار کوي، یو کمره کې بوس پراته وو. ما ایس پي صاحب ما ته کوم ځای؟ وایي ما خو اټک خیرآباد کې غل رانیولي تفتیش کومه. ما دلته چې اجراګان راوستي مونږ هم ورځو مینت زاري که خو ته هم راشه. ما ته موبایل مې درولېږه، واصل خان حوالدار اوس وفات شوی، الله دې مغفرت نصیب کړي. هلته درس شروع دی. مولي صاحب نو دا مزې دی عوام وکړئ، مونږ ته نه خیدي دواړه مزې وکړي. مونږ سره په جومات کې هم په ډومبي صف کې ناست وو، هلته هم په ډومبي صف کې ناست وو. ما ولیده، ما یو کس تیرابار کې یو کس راووت، ما تاسو چې ګانه بجن د اجراګان ډمن په دې الله خفه کېږي، د الله رسول خفه کېږي، اولیاء صلحا پیران مجاهدین دایان خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ وایه. اوس ما خبره دې ته جوړه کړه سړی تیار شه دا پروګرام ختمو ډسمس کوو. یو کس په خپه ګوټ ګوټ کېده او دې ګڼه کې راځن نه شو. ما ته وایي کېږي به پروګرام به کېږي. ما یې سم څه نه وایي، ما یې ربه په ګوډو به وړېدو. دغه د چې موبایل راورسېد واصل خان حوالدار راکوش موبایل راغی، پولیس راورسېد. ما ته مفتي صاحب کوم ځای اجراګان دي؟ ما ته په دغه حجره کې. توجه، پولیس رانه مخکې چې وردن نه شو، و قاري صاحب حاجي صاحب څه شو چې ورلو که نه داسې دنګ دنګ څیزونه وو. دا مزې خو تاسو ونه کړي، دا خو د عوام وکړي، دا خو هر پنې مولای دی. هلته هم په ډومبي صاحب دلته هم چې ورلو داسې یو ترپک به وو. ما چې دا لا کوم مخلوق یې راوسته. چې جومات کې مونږ سره کوم ډومبي صاحب کې ناست وو، قسم بالله هغه هلته هم په ډومبي صاحب کې ناست وو. یو پکې لا تسبیح مړولې، ما یې دې به پې ټیک استغفر الله وایي. زه چې ورغلم اجراګان مې نه د بوسو کوټې ته کړه، میک مې ترې واخیستم. ما یې واده عبادت دی، څنګه چې مونځ تلاوت ذکر حج عمره عبادت دی، واده هم عبادت دی. په عبادت کې ګانه بجانه پکار ده. اخر کې مې دعا کوله، ما یې رب دا مرداري پلیتي ختمه کړي، دا بېحۍ ختمه کړي. هغه اجراګانو بیا لوپټې هم پیدا کړې. ما د ملا زور دی ولیده، لږ زور ښکاره کوه. لوپټې پیدا کړې. ما چې ښه شکر دی لوپټه خو هم شته. په ډېرو خلکو مې دله د حیا صادر راواغسته. د حیا صادر څه شی؟ ما ته چاوي مړي لامبه وه، ما یې زه دله ژوندیم لامبم. ما ته چاوي زمونږ شوبیس کې ګوتې مه وخه، ما یې ورته ته داسې د انډیا مادوري پښتنون. توجه سمجھنے والے سمجھتے سو یادو. توجه، ما خیر کې ما یې ربه دا مرداري پلیختي ختمه کړي، دا بېحۍ ختمه کړي، زمونږ د مستقبل بچاو کړي. هغې هم دعا کوله، ما یې ربه مونږ له د دې اجراګانو نه نجات راکړې. هغه اجراګانو مې آمین. ما د ملا زور دی ولیده، پړسمن کېږي. ما افغانستان کې متل مشهور دی، خدای د کماندان د تور او د ملا د زور نه وساته. او د ملا زور مو لید که نه؟ دی زر خفه شي سپینې سپینې مه وایه، سپینې که سپینې مه وایه که نه بس په جومات کې نیت وکړه انشاءالله د ژوند دپاره به نن نه پس ټول دروغ وایو به انشاءالله وایو به